بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخي آياتونو کی الله جل مجده دا اهل کتابو قبائح ذکر کول، نو دلته یو بل قبیح او قبیح عمل ذکر کی چې هغه دا دی چې د دنیا شوقیان دي او محبت د دنیا په زړه کې ننوت دي چې هغه لګیدل دي او مانع ټول شوی د ایمان نه. د دیو جنا الله جل شانه فرمایل چې کوم پوري تاسو هغه مال چې تاسو ته محبوبي او د الله په لار کې خرج نه کې تاسو کامل نیکی مونږ نشئ. ایمان د محبت دوم دی، د الله سره شریک نو جوړول دا اقرار دی پسړو جوابانه چې الله وحدانیت منلی، الله یو دی، ایسو کو سره شریک نشتا. نو دا تقاضا ده کی چې آیا الله جل شانه سره نو څوک بیا محبوب غني او کنه غني. نو د انسان په فطرت کې د مال د محبت پروت دی. د دیو جنا ایمان نرستو الله جل شانه د وحدانیت نرستو د منلو نرستو دا زوري دا چې سړی الله جل شانه چې کوم خبر ورته کی چې هغه هم مني او خپل طبيعت په قرباني، خپل محبت په قرباني، کم سیز وته محبوبي او هغه ته مخه ته راشد الله په مقابله کې نو هغه قرباني. نو مال او دولت، دنیا، محبت، جاه و جلال دا چون کې د ایمان بیخکنه کیا چې کله مقابله کې راشي. جاه و جلال د وجنه بندا په دې دینه کې اختشي او ډېر د دې دینه کې هغه بندا نه کی. الله جل شانه وتا دا قید کې خودلو چې تا هغه وخت تاسو هغه وخت پورې کامل ایمان ولا کې دې نشي، تاسو کامل نیکی مونږ نشي کوم په تاسو هغه محبوب سیس هغه خاص کړی نه دی. صحابه کرام چون کې رومني اولین د قران نزول دوی ته شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دوی باندې لوست د قران کړی و. نو عمر رضی الله عنه یو ځل راغی چې د آیت ورید، نو چې په ماته ټول نه محبوب ترين ازمکه کې چې کوم ازمکه ده د خیبر ازمکه ده. نو الا د الله رسول قران کریم کې دا آیت نازل شوه دی، لہذا زما دغه ازمکه د الله بلار کې قبول کړه. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مو فرمایل چې تاسو کا چې زمکه ځان سره ایثار کا زمکه مو اقوا، البته چې کوم فصل پدې کې کیږي بس دا وقف کا. حضرت عمر رضی الله عنه بیا چې کلم دای فصل کېدو نه بس هغه د الله په لار کې خرج کولو. دا حضرت عمر رضی الله عنه زوی دی عبد الله بن عمر رضی الله عنه چې هغه د آیت تلاوت کول او قرآن تلاوت کو دی آیت تغور سیدا. نو وی فرمایل چې ما ته په ټول دنیا کې محبوب ترين سیس د خپل وین زده وینې زوا مرجانونو مې ډېر مینه محبت وسره وو. وګوره د الله کلام سراغه د الله خبر غاله تاسو کامل نیکی مندل هغه په نشه په تاسو محبوب ترين شي خرج کړی ني. نو صحابه په یک دم به عمل کولو. نو مرجانه ډېر زیات افخوا نو هغه ګوره هغه آزاد کړه او فرمایل به کو شرط په وینز آزادول نه وستو واپس کېدی په دې کې واپسی ممکن و. نو ما به مرجانه واپس کړې وي دا مې دومره خوخه ده.
او خپل شاګرد او نافع رحمت الله علیه عبد الله بن عمر شاګرد او محدث خپل زمانه هغه ته په نکاح باندې کړه تدې په علماء لیکلي دي چې هغه اولاد کو شو نو هغه بچو ته چې کوم دینو باقاعده عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې د دې بچو نه مرجاني بوی باقاعده راخیږي دومره خو خوا خو چون کې د الله خبره لاله بس قربان کړه خپل مینه قربان کړي و حضرت طلحه رضی الله عنه ابو طلحه رضی الله عنه صحابي دی هغه چې دا آیت نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه چې مسجد نبوي د مخامخ یو باغ او ډېر بهترین باغ او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بته ای کې کله کله ناس ته هم کوله او داغه وبډې خپل داغه باغ نه وې مکس کلی ابو طلحه رضی الله عنه چې دا آیت وره نو بس نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نبی علیه الصلاۃ والسلام پس راغی او تو فرمایل چې د الله رسول زما په محبوب ترين باغونو کې دا باغ ډېر خوښ دی ما ته ډېر محبوب دی بس دا مې تاسو ته درکو تاسو د دې چې څنګه مصارف بچا باندې خرج کول غواړي بس خرج کوي دا ما تعالی په لار کې ورکړو نو صحابه کرامو چې کله به آیت نازل شو نو سمدستي به عمل کولو نو الله جل شانه فرمایي چې لن تنالوا البر هیڅ کله حاصله بنکله تاسو البر نیکی حتا تر دې پورې تنفقو چې خرج کړئ مما د هغه مال لا تحبون تاسو خوښوي بیا غوړه په صدقاتو کې هغه صدقه ده چې ډېره بهترینه چې کوم سړی صدقه ورکړي نو غوړه طریقه دا ده چې بهترین سیز ورکړي بیکاره سیز او پاتې سیز او کمزوري سیز دا نه ورکړي غوړه طریقه دا ده یو سړی وسره سیږي نو خرج پکې بهترین خرج یو سړی وسره سیږي نو سړی کپڑے صدقه کول نه پکار نه کپڑے صدقه کول پکار یو سړی وسره سیږي نه پرسته تلای غریب مسکین له کول پکار دي چې وسره سیږي البته کو چا کمزور سي زوړ ګندانه چې دغه ثواب نه ملويږي دغه ثواب ملويږي بیا مو خدا هغه مقدار بني کوم چې د نبی سي اوس سړی په دغه واسطه رسیږي د نبی نو هغه زور نه من نشته دغه چې ته زور نه واخلې ځکه بس الله پاک فرمایل چې وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وما او هغه مال تنفقوا چې تاسو خرج کوئ من شيء کم سيزو فإن الله بس بشک الله تعالی به باغې باندې علیم په هدي الله به په هدي چې تاسو ورکه اراده ډېر وي د کلی سيزو د خصيص وي او چون کی تاسو اشتنا تاسو کله کمزوري سيز ورکو نو اخلاص ولهم الله تعالی پته دا چې الله تعالی د بنده اخلاص ته ګوري زور او نه دې نو ګوري لګا او ډېر دې نو ګوري خو خراب دې نو ګوري د بنده اخلاص پکار دی چې څومره اخلاص نو دوه الله پاک ثواب دی او سره نوې شي زموږ کې چې اخلاص پکې نه دی غاری پکې نه لاره سره قبلین نه قبل اول کلو منی سیز دا شرط دی چې په اخلاص باندې نو که اخلاص پکې نو الله نه قبلې یو روپے سړی ورکی په اخلاص ورکی د زفت دا زفت په د الله کو په بهتر یو روپے دا چې په اخلاص باندې لس روپے بهتر دی د الله کو په چې په اخلاص باندې تو سړی الله کو په کې اخلاص پکې نه سمې په خلکو باندې سپاتي یا خلکو ته د خودونو په خیال باندې کیا مسړی الله کې لوټونه ونیسي او خلکو ته راشه بازار ودرېږي هغه څه چلے پلان کې خان پیسې تقسیمي خیراتي هلکه د خیرات په پټم کې د شو په لاس کې نیولې پیسې او غریبانان راشي چې پیسې درکما نو هغه د کې عموما ریاکارې مخمروتی پکې صدقه کې بهتره ده چې په پټه د ورکړي شي الله جل شانه فرمایي وتاسو کوم څه زم خرج کوئ نو فإن الله به عليم الله تعالی په هغه باندې په هدي كل طعام كان حلا لبني اسرائيل دلتنا الله جل شانه یو بل قباحت ذکر کړي چې تقریبا دی لسم نه قباحت دی
او هغه د شدی په الله په پیغمبرانو باندې د الله په انبیو باندې د الله په رسولانو باندې هم په حرام او په حلالو کې د وختړل او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مخالفت چونکه په مخه غستو او صحابه کرام له پزړه کې شکوک او شبهات پیدا کولو ناغي شکوک او شبهات پیدا کول د پدی جائز او ناجائز او قتل او اختیار او دروغ به نه قتل حوایل به نیو کار په کې دا کو چې د بنی اسرائیل باندې چې کوم دی ته ځان نسبت ملت ابراهیمی کې نبی علیہ السلام په یادولو صحابه ته به وګورئ وای چې د ابراهیم علیہ السلام په مذهب باندې نو ابراهیم علیہ السلام په مذهب باندې څنګه دی یعقوب علیہ السلام چې کوم دی نو هغه دو غوخه خو حرام هوا هغه باندې پیدا خو واسطه دو خو غوخه دو خو نو دې څنګه خوري دا څنګه په ملت ابراهیم باندې دی او په مذهب ابراهیم باندې دی نو کو شاته دې په ټیک باندې پیغمبر یې دغه مخالفت نه کولی نو پته لګیږي چې دې اختیار پیغمبر نه دی ځکه دې د او غوخه خوري او پېمس کی او چې کوم نه نو واسطه استعمالي الله جل شانه دغه دغه او دغه الزام جواب په دې آیت کې کوي کل طعام هر قسم خوراک یعنی هغه چې دی په ځان باندې حرام کړو کان حلا هغه حلال لبني اسرائيل د پاره د بني اسرائيل يعقوب عليه السلام یا نظر منلو کله پاک رالا صحت راکو بیماری و پی نو زبد اوه دا غوخه او دا پی او دا واز زبنه استعمالو نو ګوره دا خو باغه پسان باندې خپل نظر منلو دا عام بنی اسرائیل پر خدا حکم نه خدا ذاتی مسله ودا نه ذاتی مسله و دی غوله کې بنی اسرائیل ټول ته حکم کو چې دا مو غریبا نه مو ټول باندې حرام شو نو دا دروغ وایي دا خدا کو چاته بنی اسرائیل باندې دا سونه حرامو نو په تورات کې الله جل شانه دغه تذکرہ کړی و ځکه حرام سونه په تورات کې الله پاک بنی اسرائیل ته ذکر کړو حلال او تم ذکر کړو او بیا یعقوب علیہ السلام خو تورات د نزول نمخ کې تیر شوی دی نو حرمت او حلت خدا په تورات کې ذکر شو او یعقوب علیہ السلام مخ کې تیر شوی دی نو دې څنګه و چې موږ باندې حرام و دا دا وایي كل طعام هر قسم خوراک كان حلا وحلال لبني اسرائيل ده بني اسرائيل ته الا مگر ما هغه حرم چې بند کړو اسرائيل یعقوب علیہ السلام اسرائیل دا د یعقوب علیہ السلام نومو لقب هو او اسرائیل په عبرانه کې د الله بنده معنی ده اسرائیل اسرا زل لفظ او ایل زل لفظ دی او د دې معنی عبد الله دی عربی کې عبد الله معنی ده دا یعقوب علیہ السلام لقب هو مگر هغه چې من کړو اسرائیل یعقوب علیہ السلام علی نفسه مقبل ځان باندې من قبل ان مخدا دینا تنزل التوراۃ چې نازل شو تورات چې نازل شي تورات دینا مخکې الله جل شانه فرمایي چې یعقوب علیہ السلام ته بزان باندې بند کړو قل کو چرته د سیوا چې دا په بنی اسرائیل باندې حرام نو په تورات کې به تذکرہ وا نقول وتوه پیغمبر فاتو بالتورات اورې تورات فاتو بالتورات اورې تورات فتلوها او ویلو لې ان کنتم صادقین کو چرته تاسو رښتون کیه په خپل دعوه کې نراشه او پتا سبحانه حرام وا الله جل شانه به په تورات کې تذکرہ کړی نراشه دلیل وته پیش کړي تورات نه نو دا وایي نو چې دا وایي الله جل شانه انجام ذکر کړي فمن افترا بس هغه څوک چې دا او تړي فمن افترا بس هغه څوک چې او تړي علی الله تعالی تعالی باندې الکذب دغو من بعد ذالک غصدغنا چې الله ندی یو شی حرام کړی په تورات کې نشتا نو ست دلیل شتا او بیا مې سړی غلګي
فالله باندې دروغ تړي چې الله حرام کړو نو فاولئک هم الظالمون فاولئک بذاکسان هم الظالمون یقینا دوی ظالمان دي هم الظالمون دي پاخه ظالمان دي واخر دعوانا